ستا کلمه کې هم د لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله قرآن کې نه دی راغلی، دا خو تا ځان نه تړلی او اشهد الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نن حاضر ما د یو نوی ویډیو سره. ملګرو زما سوچ دا وی چې زه یو اسلامي ویډیو روړم چې هغې نه ما تاسو ته څه فایده وشي. نو ملګرو نن را سره په ویډیو کې منیر شاکر دی چې هغه د دین د یو طبقې نه انکار کوي. په دې ویډیو کې هغه دا کلمه طیبه نه یعنی لا اله الا الله نه انکار کړی دی او د هغې جواب مفتی ندیم صاحب د هغې جواب په هغې سوالونو باندې هغه رڼا اچولې ده. نو هغه در سره ګورم، ویډیو طرفا یو ګورئ چې کوم یو په دې چینل کې نوي نو دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ځکه چې نوې ویډیو ډومبې تاسو. ملګرو زه د ویډیو طرف ته ویډیو طرفا یو ګورئ راځئ. خلک څه وایي؟ یاره شیعګان کافر دي. هلکه څنګه کافر دي؟ مسلمان ورته موږ هم نه وایو. هلکه څنګه کافر دي؟ ځان نه کلمه جوړه کړې ده. څنګه یې جوړه کړې ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله ووصی رسول الله وخلیفته بلا هلکه څه شی جوړ کړي دي؟ علی ولی الله ورپسې د ځان نه تړلی دی، ووصی رسول الله ځان نه تړلی دی، وخلیفته بلا فصل د ځان نه تړلی دی. نو تا خو محمد رسول الله د ځان نه ورسره تړلی دی. ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله قرآن کې نه دی راغلی، دا خو تا ځان نه تړلی دی. او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کې شته. چې کله د لا اله الا الله ووایي بیا به په همدغه ځای ودرېږي. او دا خلک چې وایي چې دا اول لا اله الا الله آدم صفی الله وا بیا لا اله الا الله، عیسی روح الله بیا لا اله الا الله، نوح نبی الله بیا لا اله الا الله، موسی کلیم الله بیا لا اله الا الله، ابراهیم خلیل الله. دا کوم ځای کې لیکلي؟ دا قرآن کې وښایه، تورات کې وښایه، انجیل کې وښایه، زبور کې وښایه. دا یې چېرته ما دا میډین مجوس میډین ایران هر چا په وخت کې دا واخو ځان ته جوړ و. څه شی و؟ لا اله الا الله سره تړلې نه ده. ولې که لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله ووایي نو ترکیب غلطیږي د دې کلمې. بیا به دا معنی شي چې لا اله نشته لایق د عبادت الا حرف استثناء لفظ الله با مبدل منه جوړوي، محمد رسول الله به ټوله جمله جوړه کړي او دا به بیا چې کله په یو ځای کې دا به بیا بدل کړي نو دې نه ډېره غلطه معنا راوځي. بیا به معنا دا شي چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او هغه الله څوک دی؟ محمد دی. نو دې نه به وحدت الوجود جوړ شي. ملګرو تاسو د مفتی منیر شاکر صاحب دا کلیپ واورېدو چې په دې کې د دا کلمه طیبه نه یعنی لا اله الا الله نه انکار کړی دی او د دې جواب مفتی ندیم صاحب په یو عوامي ژبه کې ورکړی دی چې موږ تاسو اوس هغه وګورو نو موږ په دې ویډیو باندې پوره پوه شو. نو زه د ویډیو طرف ته د مفتی ندیم صاحب چې کوم سوالات کړي دي په هغې باندې نظر اچوم. مسلمانانو ذهنو کې قسم شکوک شبهات وراچي. مخکې ما ټولو مسلمانانو ته بار بار درخواست کړی چې دا سړی ما ورئ ستاسو دین ایمان عقاید نظریات تباه کوي او تاسو به ځان نه پوهېږئ. بله ورځ دغه یو کلیپ نوی چلیږي د کلمه طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله په حوالې سره. کومه چې 1400 کاله د مسلمانانو په اجماع په اتفاق سره په تعامل سره په تواتر سره کومه کلمه را روانه ده ډېره دغې نه انکار کوي او د انکار وجه سره دی وایي لا اله الا الله سره محمد رسول الله صحیح نه ده ځکه دا دواړه اجزا په قرآن مجید کې په یو ځای باندې نشته دی. زه راځم تاسو ته د دې ثبوت ښایم خو د کلیپ زه به 2 جواب د دې په جواب کې کوم. اول نمبر د عوامو دپاره مختصر دا نننی کلیپ کوم. دویم جواب به زه د علماو د اهل علمو دپاره کوم کوم چې د مبدل منه بدل په حوالې سره یا د وحدت الوجود په حوالې سره څه وسوسې پیش کړي هلته بس د هغې جواب کوم ځکه ممکن د عوامو ذهن په هغې باندې ونه رسېږي. نو نن زه دا مختصر عوامي کلیپ کوم ثبوت د کلمه طیبې تاسو ته ښیم. اول نمبر ملګرو دی چې وایي په قرآن مجید کې دا دواړه یو ځای نشته دی. تاسو دغه کلیپ واورئ دی په خپل کلیپ کې چې کومه کلمه شهادت پیش کړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه دنه تپوس کوم کذابه دجاله په قرآن کې خو دا هم نشته بیا تا دا ولې پیش کړي په کلیپ کې؟ یو. دویم نمبر په قرآن کې د نه کېدو مطلب دا دی په یو ځای باندې په قرآن کې نشته نو ته به انکار کې بیا به ټول دین اسلام بنیاد وباسې کنډم به یې کې
د تا ته هم زه دغه کلمې شهادت په یو ځای باندې وښیم په قرآن کې د پنځه ټیمه اذان مسلمانانو په اجماع سره په تواتر سره راغلی دی چلو دا وښیه ماته دا مونږ چې کوم کې په یو ځای ماته دا په قرآن کې وښیه د زکات مسله د په یو ځای په قرآن کې دا وښیه دا د حج مسله د په قرآن کې په یو ځای دا وښیه مړه ټول دین اسلام بنیاد به وباسي ختم به کړي عوام الناس هم زما په سوال باندې انشاءالله ولزي پوهېږي او په تا باندې به انشاءالله زما دغه سوال قرضي یو نو دا سوال چې دا په قرآن کې په یو ځای نشته یا حدیثو کې نشته نو دا د غلط فهمي ده او غلط بیاني ده په خپله دا غریب د قرآن نه دی خبر د حدیث مبارکو نه ثابت خبر او نه څه علم شته ما تاسو ته وویله دا کلمه طیبه د تاسو ګورئ قرآن مجید نسخه زما په لاس کې د پاره نمبر 26 ده او په دغه کې سورې حجرات ته آیت نمبر 29 ده محمد رسول الله په دې کې دا جمله موجوده ده قرآن مجید کې محمد رسول الله دویم نمبر دا زما سره قرآن مجید په لاس کې ده سورې محمد د دې آیات نمبر 19 لا اله الا الله دا په قرآن مجید کې لا اله الا الله دا په قرآن مجید کې محمد رسول الله کلمه طیبه جوړه ک لا اله الا الله محمد رسول الله کوم چې دوه اجاري دواړه په قرآن کې شته باقي د اشکال چې په یو ځای نشته نو ما ته ویل چې کوم کلمه شهادت ته وي چلو ما ته دغه په قرآن کې په یو ځای وخایه چلو ما ته اذان چې کوم دغه په یو ځای په قرآن کې وخایه منځ وخایه زکات وخایه حج وخایه یو شی به په قرآن کې په یو ځای باندې دا ضروري نه چې احکامات کلمې د ټولې په یو ځای په قرآن مجید کې راغلي او خامخا قرآن مجید کې راغلي نو یو دویم نمبر دا زما سره لاس کې کتاب دی حافظ ابن قیم رحمه الله کتاب دی تفسیر القرآن لابن قیم جلد 1 صفحه 169 دے فرمائی اجمع المسلمون على ان الكافر اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله فقد دخل في الاسلام مسلمانانو په دې اجماع کړی دی چې کافر دا کلمه وایي کومه کلمه د اسلام کلمه طیبه چې ورته ویل شي هغه کومه د حدیث نقل کوي اجماع د مسلمانانو لا اله الا الله محمد رسول الله یعنی دا مسلمانانو په اجماع سره د مسلمانانو په تواتر سره راغلی ده دریم نمبر دا په حدیثو کې مشتره دی چې دا تاسو ورکړئ چې دا په حدیثو کې نشته دا مشهور محدث او مفسر مفسلم امام د تفسیر طبری د دې جلد نمبر دی 4 د صفحه نمبر 92 ده د په صحیح سند سره نقل کوي سند زم حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا احمد بن المفضل قال حدثنا اسباط عن السدي وګر حدیث نقل کوي پوره په سند سره په صحیح سند سره به مخکې نقل کوي فجعل القوم يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله لو رأيت أسامة ولقيه رجل فقال الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله الله رسول الله اگر صحابي د اسامه رضی الله تعالی مخې ته دا کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله صحابه کرام خو سکه کافرانم چې کله د صحابه کرام مخې ته کلمه ویله صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم اق کلمه دا لا اله الا الله محمد رسول الله په صحیح سند سره په سند باندې خبرې ته تیار یم او مسلم کتاب کې د یو بل کتاب کې دغه درخم د کتاب الاسماء والصفات د قاعده په کتاب کې امام بیهقی رحمه الله نقل کړی دغه صفحه نمبر 126 کې آیات نقل کوي بیا دغه په صحیح سند سره بیا دغه وهي لا اله الا الله محمد رسول مرفوع حدیث نقل کوي دغه لاندې پوره کلمه طیبه هغه دی خای نو اول نمبر دا په قران کې مشتره دویم نمبر دا په اجماع سره روانه ده دریم نمبر احادیث کې مشتره تقریبا د 100 زیات حدیث په دې باندې زه خو دې شم سلورم نمبر ګور قران مجید دی اوس کته ته وسوله چې ما ته قران مجید په حدیثو کې وخای نو دا کماقت دی کمقلتوب دی بیوقوفتوب دی څنګه چې قران مجید په تواتر سره راغلی دی په تعامل سره راغلی دغه سي کلمه طیبه په تواتر سره راغلی په تعامل سره راغلی ده زه ټول مسلمانانو ته الحمدلله زموږ کلمه طیبه چې د مسلمانانو اجماعي کلمه ده په قران کې ده په حدیثو کې ده په تواتر سره را نقل دغه منکر حدیث مزان وساتي باقي بدی والی سره کوم اشکالات کړي دي زما دویم کلیپ په دې موضوع باندې راځي زه باقي کې راغي تفصیل کوم ان شاء الله الله رب ذل جلال دې دغه منکر حدیث نه امت وساتي